اے علی ستانه موږ یو تپوس کو لیکن موږ یو لس کسان د دې یو تپوس بعد ته هر یو له جدا جدا جواب ورکړي. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ تو فرمایله وای ته کوی تپوس دی وجنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای انا مدینه العلم وعلی باب زدا علم خار یما نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای او علی رضی الله تعالی عنہ د خار دروازه ده چې علم حاصله د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ علم ما سټډي کې هغه وګوري هغه مطالبه کې کاتب علی علوم راځي دومره الله تعالی ول علم اسوال دا چې درته هو غیر علی چې په علم او مال او دولت کې برتری کم یو تحصیل علم لوی سیس دی کا د دنیا دولت لوی سیس دی یو خدای علم دولت دی کنه یو د دنیا دولت دی نو په دې علم او دنیا پیسې کې کم یو سیز اوچته مرتبه لري خو مونږ هر یو له بیل جواب راکړو. نو علی رضی الله تعالی عنہ هغه ولنه جواب ورکړي دولت د دنیا پیسې سره زر سپینزر کم ته جوم دولت وایي دا د فرعونیانو ورثه ده وراثت ده د فرعونیانو د فرعون ورثه وراثت او علم دا د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام وراثت ده. ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې العلماء ورثه الانبیاء دا علماء دا انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام وارثین دي او انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام په خپل وراثت کې درهم او دنانیر نه پریدي سره زر سپینزر نه پریدي د دنیا دولت نه پریدي بلکې هغه کم سيزونه چې د دنیا دولت دي د دنیا سيزونه دي د دنیا سامان دي دا ټول په امت باندې صدقې هغه په وراثت کې علم پریدي شریعت علم پریدي لہذا علم دا د انبیاء وراثت دی او د دنیا دولت دا د فرعونیانو د فرعون وراثت دی. دی وجنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای العلماء ورثه الانبیاء دا عالمان دا د انبیاء علیهم الصلوۃ والسلام وارثین. یو سړی دا معلومول غواړي چې کچری زه د پیغمبر په وخت کې وې نو زما به د پیغمبر سره څنګه سلوک وي زما د کومې درجه مسلمان وي نو دې په دې موجوده دور کې وګوري چې دا د انبیاء علیهم الصلوۃ والسلام د وارثینو سره یعنی د علماو سره سلوک دی کچری د علماو سره د سلوک بهتر دی د هغوی سره خیسته اخلاق استعمالای د هغوی سره عاجزی اختیارای څنګه چې د انبیاء علیهم الصلوۃ والسلام سره بد امتیانو کوم چې به ایمان نه وړو خیسته سلوک به کو نو دې بیا پوه شي کچری زده نبی علیه الصلوۃ والسلام په زمانه کې وي نو هم بدقه شان مؤمن مسلمان اول دوی ویم نمبر کس د دولت حفاظت تب خپل باندې کې ادم کس له جواب ورکړي د دولت حفاظت تکي ستاسو ذمہ چې د خپل دولت حفاظت وکړي لاغې لپاره مختلف سيزونه اختیار کړي سکیورټي اختیار کړي او علم با ستاسو حفاظت کوي علم با ستاسو حفاظت کوي او د دنیا د دولت حفاظت به تب خپل باندې کې چې څومره ډیره ده جو امر سردردي ډیره ده خپل رور باندې سړی شکی خپل زویم شکی یا سینا د زویم منډه کې په پیسو باندې دا رور می منډه کې په پیسو باندې دا خپل خزانه په پیسو باندې منډه کې یریږي با لیکن علم چې علم راغی دا علم بستا حفاظت کوي. ادریم ته وای چې دا کم سړی سره دولتي د دشمنان مړي کم سړی سره دولتي د دشمنان مړي او چې دا کم سړی سره علمي داغه دوستان دي. سلورم ته وای چې کله دولت خلق تقسیمای خرج کوي چې تقسیمي غنا دولت نو په دې سره کمیږي
لیکن علم په خورولو سره څه کېږي؟ په تقسیمولو سره سیوا کېږي. چې څومره ته خلکو له درس ورکې، خلکو ته قرآن بیانې، حدیث بیانې، هلکه بھائی سکال له قرآن ختم وشو د تفسیر په یو انداز باندې، بلې ویلې چې مولانا صاحب راځي یو ښه تجربه شوي، بیا په بل انداز باندې څومره چې عالم زړېږي جو امره خبرې د کمال کېږي، ترتیب ولا ورځي، طریقه ولا ورځي. نو علم دا په خورولو سره او خلکو کې شیندلو سره نور سیوا کېږي، کمیږي نه. او دولت چې ته څونه خرچ کړي جو امره کوي. هغه پنځم نمبر ته وایي چې کوم سړی دولتمند دي، نو دولتمند سړی عموما شمتوب طرف ته ځي، او عالم سړی په علم کې سخاوت طرف ته ځي. تاسو ته داسې عالم لیدلی چې هغه ته تپوس وکړي او هغه وایي چې نه پیسې به راکړي، بیا درته مسله بیان وایي. تاسو ته معلوم دي چې عالم الحمدلله داسې عالم به نه وي، مسله بیانوي فی سبیل الله، فی سبیل الله، هیڅ مسله هم نه دي. وایه تپوس کوه. ډاکټر نه ځئ، ډاکټر سره دنیاوي علم دی که نه، هنر دی، ورته سکل دی. ډاکټر ته وایي بھائی اول فیس راکړه بیا به خبرې کوو. دلته یو ډاکټر دی نوم یې نه علم، جو زما په خپله باندې اپریشن و. هغه ډاکټر بیان واورېدو چې وایي مفتي صاحب خدای ته وګوره په منبر دی خو غلط کار یې کړی، تاسو اوس ووایه. زما نه هغه وخت کې دا صحت کارډ نه و راوتی، نو زما اپریشن یې وکړو. چې کله اپریشن وکړو جو ما ته وی بھائی زما شوګر دی، نو ما ته چې ته به معاینې له راځئ. مې ټیک دی چې زه به خامخا چې ما ته تکلیف وي خامخا به راځم. نو ما له راکړې چې ته به لسو ورځې بعد معاینې له راځم. مې صحیح دی، ما ته تکلیف سې و، زه پنځمه ورځ باندې لاړم. جو ما ته نور انجکشن ولیکلې چې دا انجکشن دې استعمال کا، ټوسم انجکشن دې زخم نو انجکشن مې استعمال کړی. جو په لسمه باندې بیا لاړم، ښه کېدم نه. جو ما ورته چې مې تکلیف خو نه ښه کېږي، یو زه لږ نور انجکشن یې ووه. جو مې صحیح دی چې بهر راووتم، جو اسټډي راته پیسې راکړه. جو مې ولې خیر و، څه پیسې؟ نو تا معاینه ونه کړه. نو معاینه خو په اپریشن کې پرې او زه په لسمه ورځ راغلی یم، دلته ما ته لیکلي چې په لسمه ورځ به ته معاینه کې، او زما نه په اپریشن کې پیسې اخیستې. نو مې دا اوس زما ته څه حالې؟ دا خبره د ډاکټر صاحب سره وکړه. د ډاکټر صاحب له ورغلم، مې ډاکټر صاحب زما تاسو پیس اخلئ که نه اخلئ؟ وایي نه پیس به ورکوي. مې چې دا خو تاسو دا لسمه ورځ ده او په لسمه زه راغلی یم، پیس تاسو ما ته معاف کړی. وایي نه که نه؟ وایي په هغه پنځمه چې راغلی ښه ټیک شو ټیک شو. پیسې مو له ورکړې. چې بهر راووتم اکا زمان تپوس وکړو، وایي وایي ډاکټر صاحب څه وایي؟ وایي ډاکټر صاحب وایي چې بېګا مونږ نهره تېره کړې ده او اوس سهار چې کوم دی چا نه به سوال کوو چې ورته راله. نو مې هغه له ما وس ورکړې، مې خوښه دې شوه. ډاکټر له چې ورځې صرف دې خبرې له زه ستا مریض یم، تا زما مرۍ شلولې ده، تا زما چې کوم دی ګرده شلولې ده او ارې ارې کړې دي یم، اوس زه راغلی یم د خپل تکلیف ته دخیم، زه انسان یم، داسې ځناور نه یم. ښه بهي ته انجکشن استعمال که خو دومره پیسې راکړه. هر سړی ولې لګیا دی بهي زما بچي د ډاکټر شي، زما بچي د انجینیر شي، بس دغه شعبې لیدلې چې انجینیر او ډاکټر دی نه به کومه باندې څوک نه راځي. هغه ته پته دی زما بچي که حرامه کوي که مرداره کوي، خو دې به څه کوي؟ پیسې به راوړي، 1 لاک ورځ به راوړي. لیکن عالم داسې نه دی. وکیل راځي هغه ورته وایي چې بھائی زما سره مشوره کې پیسې راکوه. لیکن عالم نه راغلی چې زما مسله ده، دا مسله راته بیان، مسله به درته بیان کړي چې به در باندې اوس کړي، خو ته دا همت نه شې کولی چې هغه له پیسې ورکړې. تا ته به ځان به دې ښکاري چې بھائی دی خو په علم باندې پیسې نه هلي، دنیا کې نه هلي. حضرت علي رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي چې کله عالم نه ورځي نو د علم څومره سیوا کېږي، د ده فیاضي او د ده سخاوت سیوا کېږي. بل له جواب ورکو شپږم نمبر له لس کسان، شپږم نمبر له جواب ورکو چې دولت ستانه څوک پټولی شي، دولت ستانه څوک پټولی شي او پټېږي. او اوس خو پکې پټه خبره ختمه ده بھائی، د پټو خبره ختمه ده. بل لاغي او
سای وکړه او حقب یې وکړو او په دیوال لا واوړېدو یاره اوس تاسو معلومات وکړئ چې غل کوم ځای کې دی هغه ته ورلاړو اوس په درله غل راځي او مخامخ به راځي او وباسه تمانچه به در باندې ږدي شابه راوله شابه راله هلکه ما خو ځان له مزدوري کړې ده ثابته ورځ په دې بازار کې لګیا وم او دا دوړې را باندې لګي دا د ګاډو دا رنډونه را باندې لګي او یو راځي او بل راځي او څه خرڅ مې کړی دی دا 50,000 روپۍ مې جمع کړي دي راوباسه بھائی 50,000 روپۍ راکړه زه به پولیسو ته ووایم نو پولیس خو پخپله نه دي محفوظ چا ته وایي پولیس محفوظ دي بھائی هلکه څوک وایي چې پولیس محفوظ دي لاس چت کړي ماشاءالله یو قسم لاس نه اوچتی پولیس نه دي محفوظ ولې نه دي محفوظ ځکه چې زه اینما زما په تحفظ والا ځای هغه ځای چې هغه د حفاظت نه ډک دی سیکیورټي نظام دی دننه څوک ماچس نشي راوړی دا پولیس لین دی لیکن هغه پولیس لین کې زما افسر زما سپاهی زما پولیس چې کوم دی هغه محفوظ نه دی